د قیامت په ورځ به څه مخونه تور وي او څه به سپین وي. سپین مخونه به د چا وي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وجوه اهل القرآن، د اهل قرآن مخونه به الله رب العالمین سپین پاتې کی، دا به الله رون پاتې کی، دا مخونه به پړقیږي او په دې مخونو باندې به د الله د نور تاج ور پسر کړلی شي. د الله نور څومره زیات دی، دا نور مونږ او تاسو ته چې په نظر راځي دا زمونږ او تاسو نه 15 کروڑ کیلومیټر اندازتن فاصله کې دی. ماهرین فلکیات دا وایي په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې د نور دی رڼا ته څوک سترګې نشي مخامخ کولی 2 منټو پورې، ځکه سترګې را باندې بیا تورې تورې کېږي. دا د الله یو ادنا مخلوق دی. فلکیات والے لیکلی دي چې سن 2013 کې یو کهکشان دریافت شوله چې هغه کهکشان کې کم نور دی او کومه رڼا ده، د دې نور د رڼا نه 200 ګونه سوا رڼا ده په هغې کې، خو د هغې مسافت د نور نه هم ډېر زیات لرې دی. د دې وجې نه مونږ او تاسو ته د هغې رڼا نه را رسیږي. ستاسو څه خیال دی د الله د یو مخلوق رڼا چې په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې ورته مونږ او تاسو سترګې نشو مخامخ کولی، د رب ذوالجلال او د خالق کائنات نور به څرنګه وي؟ الله اکبر. د دې نور په څو چنده زیات رڼا کوونکې تاج دا به د اهل قرآن په سرونو باندې پروت وي، دا به د دوی د مور او د پلار په سر باندې پروت وي. زمیدار کاکا دلته دنیا کې په سر باندې بوجونه اوچت کړي، زمیداری یې کړي، خو چې د محشر په میدان کې ورته الله د خپل نور تاج ور په سر کې د جنت جوړه ورته الله واغوستی، دی به یا رب بمکوسینا هذه، الله دا دې په کومه خوشحالۍ کې راته واغوستوله. الله رب العالمین به ورته فرمایي بتلاوت ولدکما القرآن، کاکا ستانه ډېر خفه ومه، ستا عملنامه د نافرمانو نه ډکه ده، ته جهنمي یې، ته دوزخي یې، تا د خپل وجود ویښته زما په نافرمانۍ کې سپین کړي دي، تا زه ډېر خفه کړی ومه، دا ستا د هغې بچي د برکته مې د جنت جوړه واغوستوله چا چې د قرآن تلاوت کولو. احساس به په هغه ورځ وشي چې د مدرسو خیر څومره دی.